Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. کم خیال دی نو هغه لرې کول دي او ستاسو په ذهنونو کې چې کوم دی د پولیس متعلق یو سافټ ایمیج چې کوم دی کېنول دي کله چې موږ ماشومان وو زموږ د پولیس متعلق چې کوم دی یو عجیبه غونته کې سوچ وو چې پولیس اریسټ کول کوي خلک نیسي پولیس جیلونو ته وړه کوي پولیس وهل کوي د پولیس ماما به غټ غټ برید دي د پولیس سره به ریفل وي نو بس زموږ په ذهنونو کې یو عجیبه غونته کې نقشه خو اصل کې چې ما د کل نه دا ډیفالټ جاین کړی دی نو ما ته د پولیس هغه حقیقت چې کوم دی مخې ته راغی دا زموږ په پوره کمیونټۍ کې خبره ده دا صرف د ماشومانو پورې چې کوم دی محدود نه ده زموږ غټ خلک د دې خبرې هم شکار دي څو ورځې مخکې زه په خال کې وم د یو کس سره دوکان کې ناست وم په دې حواله ورسره بحث کېدو هغه وایي چې دا ډېر عظیم سوچ دی عظیم سټپ دی چې ستاسو ډیپلوس یې واخیستی دی هغې وایي چې زموږ په کلي کې یو ځل یو مسله راغله یو معامله راغله نو په هغه کې پولیس راغله چې پولیس راغلو ډېره سخته ګرمي وه څه ټایم پس چې کوم دی زما ماشوم ورک شوی و هغه ما ته په نظر باندې نه راتو نو موږ د هغې دپاره چې کوم دی کله به د یو چا نه تپوس کله بل چا نه په محله کې وګرځېدو مختلف ځایونه موږ ویزټ کړو او ماشوم موږ ته په نظر باندې رانغی بیا چې موږ ته وروستو پته ولګېده نو هغه بره تللی و زموږ د رشته دارو کره سخته ګرمي وه او سخته ګرمي وه موږ د هغوی کره تپوس وکړو نو هغه وایي چې موږ خو پخپله نه دی لیدلی خو بیا څه بړسترې وي هغه داسې وخوځېدې چې هغه وخوځېدې موږ هلته پام وکړو ماشوم د هغې لاندې و نو هغې ته ډېر زیات تکلیف رسېدلی و موږ ترې تپوس وکړو چې دا ولې وایي چې پولیس راغلی نو زموږ خیال داسې دی چې ستاسو په ذهنونو کې چې کوم دی د پولیس یو ښه ایمیج کینم ولې چې پولیس ستاسو چې کوم دی محافظ دي ستاسو چې کوم دی ریل پروټیکټر دي ریل ګارډین دي ستاسو نو په دې حواله سره زه تاسو ته دلته څه چارټس موږ تیار کړي دي د ډي پي او صاحب په حکم سره نو هغه به تاسو ته لږ د هغې وضاحت کوم په دې تصویر کې به تاسو ته په نظر راځي چې یو پولیس دی او داسې لاس نیولی دی اصل کې شوق دماکه ده په هغه دماکه کې چې کله پولیس رسېدل نو هغې ته چې کوم دی دهشتګرد مخې ته راغلي د هغوی منځ کې مقابله شو ده وروسته تاسو ګورئ په پولیس باندې چې کوم دی د ریفل د ګولۍ ګزار کېږي د چړۍ ګزار پې کېږي د غشو ګزارونه پې کېږي په هغوی ستاسو څه کوي پروټیکشن کوي هغوی ستاسو تحفظ کوي هغوی نه غواړي چې زموږ سټیزن زموږ شهري ته چې کوم دی زموږ ماشوم ته چې کوم دی څوک نقصان ورسوي کله چې پېښور کې اټیک شوی تاسو خو پته وکړه هغه کې زیات تر قربانۍ چا ورکړی لیډ فورس ورکړی دغه شان چې کوم دی زموږ د آرمي جوانانو چې کوم دی قربانۍ ورکړی هغه نور ماشومان چې کوم ګلالي ماشومان هغه یې بچ کړو سیکنډ کې داسې دی پولیس آفیسر آر یور فرینډس پولیس افسران ستاسو دي دوستان دي دے وانټ ټو هیلپ یو دا ستاسو مدد کول غواړي اینډ نیډ یور کوآپریشن خو دوی ته هم ستاسو د تعاون څه دی ضرورت دی موږ به ستاسو مدد کوو خو تاسو به موږ سره څه کوئ تعاون کوئ لکه اوس تاسو کمیونټۍ کې ستاسو په معاشره کې داسې یو کس دی چې هغې د هغې هغه چور دی هغه ډاکو دی تاسو به هغه نه پټوئ د هغې په حواله سره چې کوم دی تاسو به د خپل میرزا صاحب سره رابطه کوئ د خپل اسچو صاحب سره به رابطه کوئ د دې نه علاوه ستاسو په علاقه کې څوک چرس خرڅوي یا داسې یو بل ګناه کار کوي غلط کار کوي چې هغه په معاشره باندې یو خاص اثر نه پرې باسي نو دا خبرې به تاسو څه کوئ نه به پټوئ د پولیس سره به رابطه کوئ ستاسو په کور باندې څوک اټیک کوي تاسو به خبره نه پټوئ د پولیس سره به څه کوئ رابطه کوئ یا یو بل داسې څه مسله شروع وي نو په هغې کې به ستاسو تعاون صحیح د پولیس سره یې چېرته اکسیډنټ کېږي نو په هر موقع باندې چې کوم دی د پولیس تاسو به خپل محافظ ګڼئ خپل دوستان ستا نه ګاډی تللی دی ته په یو ځای کې نو ته به څه کوې پولیس ماما ته به ورځي هغې ته وایي ماماجي ما ته څه وکړه ګاډی ودروه زما ته چې کوم دی د خپل کور خلکو سره ما څه کړه میلاو کړه حالانکې تاسو ګورئ پېښور کې کله ناکله ستاسو اکسیډنټ وشي ستاسو هلته نه مور پلار نه دوستان نه نور څوک رشته دار خو هلته څوک پولیس صحیح دوستان ستاسو تاسو به چې کوم دی په ټیم باندې هسپتال ته مو ورسوي ستاسو علاج معالجه به وشي هغه خلک چې هغه وفات شوي د هغې پوسټ مارټم وشي او بیا خپل کورونو ته څه شي خپل رشته دار ته ورسي پوه شوئ بېټه نیکسټ چې زموږ سره کوم دی ټریفک قوانین کا احترام کړئ تاسو ټول ته پته ده چې قانون چې کوم دی د انسان په تاریخ کې یو ډېر غټه کامیابي ده په قانون باندې څه کېږي ملکونه چلیږي په قانون باندې څه کېږي ادارې چلیږي په قانون باندې څه کېږي سوسایټۍ چلیږي که قانون نه وي
نو په دې معاشره کې به بیا څه وي د جنګل قانون دی په هغې کې به داسې و چې کم مضبوط خلک وي هغه به د هغو نه به وړوکو نه به څه کولی د کم خلکو نه هغې حقوق بیا اخیستې دا قانون څوک نافظ کوي څوک به وایي بیټه څوک یې نافظ کوي پولیس یې نافظ کوي ټیک ده نو تاسو به هم څه کوئ تعاون به کوئ د قانون احترام به کوئ لکه اوس تاسو په یو ځای کې ګاډۍ روان کړی دی اشارې لګېدل دي دا ساینونه دي کله چې سره اشاره ولګي څه به کوئ او کله چې دا یلو ولګي او کله چې دا ګرین ولګي ویری ګډ شاباش ویری ګډ بیا نیکسټ زموږ سره چې کوم دا چارټ ها بیټه نو په دې چارټ کې داسې ده کله چې تاسو د سکول نه راوځئ یا نور عام په چټۍ په ورځو کې تاسو کله سړک پار کوئ نو جلبازي به نه کوئ منډه به نه کوئ ټیک ده تاسو به اول یو سایډ ته وګورئ بیا به بل سایډ ته وګورئ او تاسو چې مطمئن شئ نو هله به څه کوئ سړک به کراس کوئ دا اکثره زه دا جمله وایم چې تاسو په وخت باندې خپل کورونو ته ځئ زما یو ملګری دی ډاکټر راج محمد شاکر هغه امریکا ته تللی نو هغې وی چې هلته ما یو خبره نوټ کړه ډېره مزیدار او ډېره زبردست خبره وه او هغه داسې وه چې تاسو به د ټایم پابندي کوئ ټایم پابندي هلته وایي څه کوي وایي هلته یو دا جمله ده چې وین یو ریچ ان ټایم یو آر لیټ چې ته کله په ټایم ورسېدې 7 بجې دي که نه ستا د سکول حاضري ده 7 بجې او ته 7 بجې ورسېدې ته لیټ یې ته پکار چې په 6:50 ورسېږي په 6:45 ورسېږي نو بیا به دا واقعیات چې کوم دی دا مخې ته نه راځي موږ کوشش کوو دلته په ټایم باندې ونه رسو زموږ جل ټیم وایي پرنسپل صاحب به راته غوسه کېږي بیا منډه ووهو نو اکثر د حادثو څه شو شکار شو نو تاسو به څه کوئ په وخت به د کور راوځئ څه به کوئ ویری ګډ شاباش بیټه اوس نیکسټ چې زموږ سره کوم چارټ دی په دې کې موږ ته داسې تاسو په تصویر باندې به ذهن کور کېږي ځکه چې دا د چا یو مشهور جمله چې 90% ذهن چې کوم دی هغه تصویر کور کوي نو ما ته پته ده چې تاسو به ما ته د دې وضاحت کوئ په دې کې داسې دی کله چې تاسو په بایک باندې ځئ نو موټر سایکل باندې تاسو کله ځئ نو څه به کوئ د هیلمټ استعمال او خپله به ماغوندئ او خپل مشران ته به ما بیا بیټه تاسو ته چې کوم مرزا صاحب مرزا صاحب تاسو یو چارټ وکړو په هغې کې تاسو ته وویل چې کوم خلک په هغې باندې پرچه وشي اف آی آر وشي چې د هغې سره چرس ونیوی شو یا افیوم یا داسې نور مضر څیزونه نو هغه کس چې کوم دی بیا په یونیورسټۍ کې هغې ته اډمیشن نه میلادېږي کله چې هغه بار ځي نو هغې ته مسلې ټیک ده په هغې چې یو ځل اف آی آر ګډ شو په غټ غټ نوکرۍ سي د هغې ته بیا نه میلادېږي نو تاسو به کوشش کوئ د دې روکتام به کوئ سموکینګ به په خپله نه کوئ ستاسو په سراونډ کې څوک سموکینګ کوي تاسو به د هغې ځای نه څه کوئ پاسئ به ځکه څنګه اثر چې پتا کېږي په هغه کې دغه شان پتا کېږي د دې هټ کې یو خبره که پلار هم درته وایي چې ماله سګرټ راوړه څه به کوئ نه به وله راوړئ د پلار به دا خبره وکړئ ټیک دی چې ستاسو پرانیست دی که نه دا دغه ته وکړه دوی د سټیج نه اوس روان دي د دې نه کالج ته ځي کالج نه یونیورسټۍ ته ځي په یونیورسټۍ کې به د داسې یو کس سره دغه نه کوي چې هغه چرس کي شراب څښي چې د هغې سره به ناسته پاسته نه کوي اوکې بیټه زموږ چې نیکسټ کوم چارټ دی هغه داسې دی صفای نصف ایمان صفایي څه دی نیم ایمان او دا څه دی حدیث دی خو صفایي